دې د انډو خبرې کوي ورته یې وایي کیړو ته چپلې ته ځان جوړ کړې د کاڼو ته تیاری وکړې پوه شوې د کاڼو باران به راباندې دغه ته راشي نن د صوبې حالات وګوره په خپلو کې خو 400% تنخواګانې ځان له زیاته وې او قوم په یو هفته کې موږ باندې 900 روپۍ تروړه ګرانه شوه د بجلۍ درک نه لګي ته راشه هسپتالونه وګوره وي سرکاري دي وي سرکار یې نشي چلولی پرایویټ پې چلی په پاکستان کې په دې صوبه کې کم بد حل چالو دی نو د انډو د کیړو د چپړو وال ټکول چې کوم دی نو دا عام شوي دي که زه تاسو ته یو خبره وکړم نو که علیما خان په انډه باندې یو کس ویشته ده یو زنانه ویشته ده نو هغه چې کوم دی نو هغې احتجاج له راغلي و هغه د دې حکومت چې کوم دی نو یو ملازمه وه هغوی چې کوم دی نو علیما خان ته په دغه ټایم کې خپل ستونزه راوړاندې کړې ده هغوی چې کوم دی نو هغه ستونزه اورېدو دوران کې چې کوم دی د دې خپل دغه راغلی دی په دې وجه باندې چې کوم دی نو دغه زنانه انډه خوشي کړې ده او علیما خان یې پې ویشتې ده دوی ورکره وه نو دوی ورکړې چې کوم دی نو دغه کړی دا ګزار په دې علیما خان باندې کړی دی اوس که زه تاسو ته ووایم د صوبې او زموږ د حکومت پاکستان چې په دې کې څه روان دي نو تاسو وګورئ جي دا مختلف طریقې کله نه چې دا سیاستدان راغلي دا نوي سیاستدان او په دې ملک کې اړې ګړې راغلي دي نو د اړې ګړې له لاسه چې کوم دی نو زموږ دا ملک تباه شوی دی د غریبو د کمزورو نادارو خلکو چې کوم دی نو د هغې دغه نشته تپوس نشته چې یاره دا په کم خل باندې دي زمونږ په روزمره څیزونه وګورئ مختلفو طریقو باندې هغه چې کوم دی نو روز تر ورځه په هغې باندې مونږ ته هغې ریټونه سیوا کېږي دا د سیلاب راغی د سیلاب نه بعد چې کوم دی نو هغې چې کوم دغه خلک دي نو هغوی ګودامونه چې کوم دی نو ډک کړي دي او هغه اوړه او چیدي او یو څه او بل څه چې کوم دی روزمره څیزونه چې کوم دی نو هغې اسمان ته رسولي دي که زه تاسو ته ووایم که نه دا خو له انډه زه وایم چې په ګرنیټ باندې دا خلک ولي پوه شوې زه وایم انډه څه کې چې په کیړو باندې په کیړو باندې په دې ملک څه حالات روان دي خلکو ته وګوره متاثرین دي زلزلې پرې راغلې سیلابونه پرې راغله او دوی راځي چې کوم دی علیما خان چې کوم په انډو باندې ویشته انډې نه لري پکار کیړې پکار په کیړو باندې ولي په شترو باندې ولي خځلې پې وغورځوي دا شی پکار دی